أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا خطبه حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز د کال 2021 د اپریل د میاشتې په 9مه نیټه د مسجد مبارک اسلام آباد ټلفټ نه ارشاد فرمایلی وه. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احبابو په خدمت کې وړاندې کوو. مقام څه و او صحابهو به هغوی ته څنګه کته، د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې هم او د هغوی نه پس هم. د دې باره کې روایت دی چې نافع د حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه دا روایت کړی چې هغوی وی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مونږ به یو د بل نه بهتره ګرځولو، مونږ به خپلو کې یو د بل نه بهتره ګرځولو. دا به م ګڼل چې حضرت ابوبکر د ټولو نه بهتره دی، بیا حضرت عمر بن خطاب، بیا حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنهم. د بخاري روایت دی. یو بل روایت بخاري کې داسې چې نافع د حضرت ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت کړی چې هغوی وی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به مونږ به هیڅوک هم د حضرت ابوبکر برابر نه ګڼلو، بیا د حضرت عمر برابر، بیا د حضرت عثمان برابر، بیا به موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه پرېښوده، په هغې کې به یو هم د بل نه افضل نه ګڼلو. بیا د حضرت عثمان د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس په بهترینه خلکو کې د شمیرل کېدو باره کې چې کوم روایتونه ملاویږي، په هغوی کې د محمد بن حنفیه روایت دی. هغې بیانوي چې ما د خپل پلار حضرت علي نه تپوس وکړ چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس په خلکو کې د ټولو نه بهتره څوک دی؟ هغوی وی چې ابوبکر. بیا ترې ما تپوس وکړو چې د هغې نه پس، نو هغوی وی بیا عمر. بیا ما په ویره ترې تپوس وکړو چې بیا څوک، نو هغوی وی چې حضرت عثمان. او بیا ورنه ما تپوس وکړو چې آیا د هغې نه پس تاسو یې؟ نو هغوی جواب ورکړو چې زه خو په مسلمانانو کې یو عام تن یم. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلق حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره وو، او د هغوی په نظر کې چې د دوی کوم مقام وو، د دې اندازه د دغه خبرې نه کېږي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یو داسې تن جنازه نه وه کړې چې حضرت عثمان سره بغض لرلو. د دې تفصیل داسې بیان شوی دی. حضرت جابر بیانوي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د یو تن جنازه راوړې شوه د لپاره چې د هغې جنازه دوی وکړي، خو هغوی د هغه جنازه ونه کړه.
چا عرض وکړو چې یا رسول الله دې نه مخکې موږ نه ولیدلي چې تاسو چا د جنازه کوله نه تاسو چا جنازه پرېښې وي. نو په دې هغوی وفرمیل چې دغه تن د عثمان سره بغض لرلو، نو ځکه خدای پاک هم د سره دشمني نه لري. بیا د حضرت عثمان باره کې د هغې د انصاف باره کې روایت راځي چې څنګه هغوی د خپل د ورور قصور په ثابتېدو هغوی له سزا ورکړې وه. عبیدالله بن عدي بیان کړي دي چې حضرت مسور بن مخرمه او عبدالرحمن بن اسود بن عبد یغوز دواړو ما ته دا وایي چې ته کومه خبره د دې نه منې کوي چې ته د حضرت عثمان سره د هغې د ورور ولید باره کې خبرې وکړې، ځکه چې خلک د هغې باره کې ډېرې خبرې کوي د ځینو غلطو خبرو په وجه. نو زه حضرت عثمان له لاړه ما وی مونځ له بهر راغله، نو ما وی ته وی چې زما تاسو سره کار دی او ستاسو خیر غواړم، ستاسو ښېګړه غواړم. نو حضرت عثمان وی چې تا د معمر پیغام وروړی دی. نو ما ورته وی چې او بیا دا وی چې زه تا نه د خدای پناه غواړم. نو دا خبره چې هغه واورېده نو د هغه خلکو له واپس راغلو کم تن چې حضرت عثمان له تللی و. په دې کې د حضرت عثمان یو تن راغو چې د حضرت عثمان پیغام یې وروړی و او هغه ته نه تپوس وکړه چې ستا د ښېګړه غوښتل دا څه دي؟ نو وی چې ما خو ستاسو ښېګړه غوښته. نو ما وی چې خدای پاک رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د صداقت مبوس کړی وو او په هغې باندې کتاب نازل کړی وو او تاسو په خلکو کې شامل یې چې د خدای او د هغه د رسول دعوت قبول کړی و او 2 هجرتونه تاسو کړی دي او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مرسته تاسو کړی وه او تاسو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم طور طریقې لیدلې دي. او بیا ما وی چې ولید چې د هغې ورور و د حضرت عثمان د هغه باره کې خلک ډېر خبرې کوي. حضرت عثمان وی چې آیا تا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم زمانه لیدلې وه؟ ما نه تپوس وکړو. نو ما ورته وی چې نه. نو خو ستاسو د علم نه خبرې ما ته را رسېدلې دي، زمانه خو ما نه وه لیدلې، خو دا خبرې چې کوم د هغوی د زمانې وې هغه تاسو نه ما ته را رسېدلې دي او هغه یوې جنۍ ته هم پیغلې جنۍ ته هم په پرده کې رسي. حضرت عثمان وفرمیل چې خدای پاک یقینا محمد صلی الله علیه وسلم سره د صداقت را لېږلی و او زه هغه خلکو شامل یم چې د خدای او د هغه د رسول دعوت قبول کړی و. ما په هغه ټولو خبرو باندې ایمان راوړو چې کومو سره هغوی مبوس کړی شوي وو او ما 2 هجرتونه هم کړي وو لکه څنګه چې تا ووایي. او زه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره وم، د هغوی بیعت مې کړی و او قسم مې د خدای ما د هغې نافرماني نه وه کړې او نه ما چې د هغې سره دغه کړې وه او تر دې چې خدای پاک هغې له وفات ورکړو. بیا حضرت ابوبکر هم ما لپاره هم د هغې په شان مطاع وو، حضرت عمر هم هماغه شان مطاع وو، ما د هغوی اطاعت هم کړی. بیا چې زه خلیفه کړی شوم نو آیا زما هم هغه حق نه دی چې کوم د هغوی دی د مخکینو 2 خلفاو؟ ما ورته چې ولې نه؟ نو هغوی وایي چې بیا څه خبرې چې ستاسو له طرفه ما ته رارسي او دا د ولید د معاملې چې کوم تاسو ته ذکر وکړو نو موږ به انشاءالله هغه له واجبي سزا ورکوو، یعنې چې کوم سزا د دغه جرم لپاره ده چې کوم جرم د هغه باره کې بیانېږي نو د هغه د دې جرم چې کومه سزا ده هغه به ورکړی کېږي. بیا هغې حضرت علي راوغوښت، هغې ته یې وفرمیل چې ده ته چې کومه سزا وه د کوړو نو هغه ورله ورکړه. نو 80 کوړې هغه ته لګېدلې وې.
حضرت سید زین العابدین ولی الله شاه صاحب د دې شرح بیانې د بخاري روایت دی چې ولید بن عقبه خلاف د تعزیر د آیت کولو چې کوم ذکر دی نو د هغه د دې تعلق د شراب څښلو الزام سره دی په شهادت چې دا ثابته شو چې هغې چې دا د زمانه جاهلیت والا شراب نه و نه د منقیه د کجور شربت و نو حضرت عثمان د قرابت په شهادت چې کله دا ثابته شوه چې هغه هم د زمانه جاهلیت والا شراب وه د منقیه د کجورو شربت نه و نو حضرت عثمان د قرابت لحاظ ونه فرمایلو بلکې د قرابت په وجه هغه له 2 چنده سزا ورکړه د 40 په ځای 80 کوړې لګولې وې او دا شمېر د حضرت عمر د تعامل له هم ثابتېږي بیا یو روایت کې راځي چې عطا بن یزید هغې خبر ورکړو چې همران چې د حضرت عثمان آزاد کړي غلام و هغې دا وی چې هغوی حضرت عثمان بن عفان لیدلي چې هغوی یو لوښی راوښتی و خپل دواړه لاسونه هغې کې 3 ځل ورباندې اوبه اچولې وې وینځلې وو بیا خپل ښی لاس هغې په هغه لوښي کې واچولو او خوله یې کنګاله کړه او پوزه یې صفا کړه بیا خپل مخ او خپل دواړه لاس تر څنګلو پورې هغوی 3 ځل وینځلو بیا خپل د سر مس هغوی وکړه او بیا خپلې دواړه خپې هغوی تر ګیټو پورې 3 ځل وینځلې او بیا دا ووایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې چا چې زما په شان اودس چا اندام وکړو او بیا همدغه شان 2 رکعته مونځ هغه وکړو او په هغې کې خپل د نفس سره هغه خبرې ونه کړي نو چې کوم ګناهونه هغه نه مخکې شوي وو هغه ټول به ورته معاف کړی شي د جمعې د ورځې چې کوم د دویم بانک چې کوم اضافه شوی دا د حضرت عثمان په زمانه کې شوی نه وړومبی بانک به چې کوم کېدو د دې تفصیل داسې بیانېږي چې زهري د صاحب بن یزید نه روایت کړی چې جمعې په ورځ وړومبی بانک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر رضی الله عنهما په زمانه کې به هغه وخت کېده چې کله به امام په منبر کې ناست او چې کله د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زمانه شو خلک زیات شو نو په زهرا کې دریم بانک زیات کړی و ابو عبدالله وی چې زهرا د مدینه بازار کې یو ځای دی او په فقه احمدي کې د دې باره کې دا لیکلي دي د حدیث په حواله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما په زمانه کې د جمعې په ورځ د منبر سره چې یقینا د جومات دننه به ایښودل شوی یو بانک به ویل کېدو بیا وروسته د حضرت عثمان په زمانه کې د دویم بانک رواج جوړ شوی چې د جومات په دروازه باندې پروت یو کاڼي باندې به ودرېده امام مؤذن هغه هلته به بانک ویلو او د دې نامه زهرا وه د کاڼي او د صحیح بخاري شرح نعمت الباري کې د دغه حدیث په شرح کې لیکلي دي ابن شهاب زهري د صاحب نه روایت کړی دی د دغه باب په حدیث کې دته چې دریم بانک ویل شوی دی نو هغه د اقامت په اعتبار دی وړومبی 2 بانکونه وو دریم بانک به بیا کېدو وړومبی روایت چې حضور فرمایي ما کوم ویلو دې کې لیکلي وو چې خلک زیات شوي نو په زهرا کې دریم بانک زیات کړی وو د دریم بانک نه مطلب دا دی چې وړومبی بانک بیا دویم بانک او دا چې کوم تکبیر دی اقامت دې ته هم بانک ویل شوی دی همدغه شان 3 ځله رابلل کېږي د مونځ لپاره د اختر په ورځ د جمعې د مونځ د رخصت باره کې هم روایت ملاویږي د ابن ازهر آزاد کړي غلام ابو عبید بیانې چې هغه د حضرت عمر په اقتدا کې د لوی اختر په ورځ د اختر مونځ کړی و او هغوی د خطبې نه مخکې مونځ کړی و بیا هغوی خلکو ته خطاب فرمایلی و او دا یې ویلي چې یا خلکه یقینا رسول کریم صلی الله علیه وسلم تاسو په دغو 2 اخترونو کې د روژې نیولو نه منع کړي په دې کې یو خو د روژو په افطار کېدو چې کوم د خوشحالۍ ورځ وي د اختر او دویمه هغه ورځ چې کله تاسو د خپلو قربانو غوښه خورئ ابو عبید چې هغې نه پس حضرت عثمان بن عفان په زمانه کې هغوی پسې د یو اختر مونځ ما کړو هغه د جمعې ورځ و نو هغوی د خطبې نه مخکې مونځ کړی او بیا هغوی خلکو ته خطاب فرمایلو دا یې ویلو چې خلکو دا هغه ورځ ده چې پکې تاسو لپاره 2 اخترونه یو ځای کړی شوي دي راجمع کړی شوي دي نو د مدینې خوشا کې چې کوم خلک اوسېږي که هغې کې څوک د جمعې انتظار کول غواړي نو هغې انتظار کولی شي او چې څوک چې واپس تلل غواړي نو هغوی ته اجازه د زما له طرف نه
د واپس تلو. په حضور فرمایي چې په فقه احمدي کې یو څیز لیکل شوی دی او د دې ماته لا تر اوسه څه واضح ثبوت نه دی ملاو شوی. په دې هلته دا لیکل شوي دي چې که جمعه اختر په یو ورځ جمع شي نو د اختر د لمونځ نه پس د جمعه نه کیږي او نه د ماسپښین بلکې د مازدیګر په وخت کې د مازدیګر لمونځ وکړی شي. نو عطا بن رباح وایي چې یو ځل د جمعې او د وړوکي اختر ورځ یو ځای راغلی و، نو حضرت عبدالله بن زبیر فرمیل چې په یو ورځ کې دوه اخترونه جمع شوي دي نو دا به یو ځای کیږي. نو هغوی دواړو لپاره دوه رکعتونه د غرمې نه مخکې ویلي وو کړي وو، 2 رکعتونه د غرمې نه مخکې کړي وو. د هغې نه پس تر مازدیګره پورې هغوی بل څه لمونځ نه و کړی، یعنې هغه ورځ صرف د مازدیګر لمونځ شوی وو. حضور فرمایي دې باره کې لا نور د تحقیق ضرورت دی. حضرت خلیفة المسیح رابعه هم دا فرمایلي وو او تحقیق هغوی کړی و. مخکې زما دا خیال و چې ضرورت نشته، ځکه چې داسې روایتونه نه ملاو شوي چې نیغ په نیغه د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د تعامل نه یا د عمل نه ثابتوي چې د ماسپښین لمونځ پرېښودلی شوی و. همدا یو روایت دی چې د حضرت عبدالله بن زبیر چې کړي وو. دې باره کې لا د نور تحقیق ضرورت شته. او فکر چې کومه د حضور فرمایي هغې باندې نظرثاني روانه ده او هغې باندې نظرثاني روان دی او زما دا خیال دی چې دغه خبره نور په غور کتو ضرورت دی چې تر څو دا خبره صحیح ده چې د ماسپښین لمونځ دی نه کیږي. جمعه خو ټیک ده چې نه به کیږي، خو دا ویل چې د ماسپښین لمونځ به هم نه کیږي په دې کې سوای د دغه روایت نه چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه یا د هغې د خلفای راشدین نه نیغ په نیغه داسې روایت نه میلاویږي یا تر اوسه لا مخې ته نه دی راغلی تر څو چې حضور فرمایي ما تحقیق کړی دی. د جمعې په ورځ د لمبلو باره کې روایت دی چې حضرت ابو هریره وایي چې حضرت عمر بن خطاب د جمعې په ورځ خلکو له خطبه ورکوله چې حضرت عثمان بن عفان راغلی. نو حضرت عمر د هغې باره کې اشارتن خلکو ته د هغې باره کې اشارتن وفرمیل چې خلکو باندې څه چل دا شوی دی چې هغوی د بانګ نه پس هم ناوخته راځي. نو په دې حضرت عثمان وایي چې یا امیرالمؤمنین ما خو چې څنګه بانګ واورېده نو ما چارندام وکړ او زه راغلم. نو حضرت عمر وایي چې صرف چارندام تاسو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه دا نه دی اورېدلي چې کله تاسو جمعې له تاسو که څوک جمعې له راځي نو پکار ده چې هغه د لامبي که اوبه شته سهولتونه شته نو بیا لمبل ضروري دي. د احادیثو په سلسله کې د نورو صحابه په نسبت د حضرت عثمان نه مرفوع حدیثونه ډېر کم مروي دي. د هغوی د ټول روایتونو شمیر 100 دی چې پکې 3 متفق علیه دي، بخاري مسلم دواړو کې موجود دي او 8 صرف په بخاري کې دي او 15 صرف په مسلم کې دي. نو دغه شان په صحیحین کې د هغوی ټول 14 حدیثونه دي او د دوی د روایتونو د قلت وجه دا ده چې هغوی د حدیثونو په روایاتو کې ډېر زیات محتاط وو. هغوی به فرمایل چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم باره کې د کومه خبره چې ما منې کوي د هغوی د بیان هغه ده چې د نورو صحابه په مقابله کې زما حافظه کېدی شي چې زیاته مضبوطه نه وي او کېدی شي د هغې خبره صحیح وي، نو ځکه زه ډېر محتاط یم د روایتونو بیانولو کې. خو فرمایي زه دا ګواهي ورکوم چې ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه دا اورېدلی وو چې کوم تن هغه خبره ما ته منسوبوي چې ما نه وي کړې نو هغه د خپل ځای په جهنم کې ګوري. نو ځکه هغوی به د حدیث بیانولو کې ډېر زیات احتیاط کولو. حضرت عثمان عبدالرحمن بن حاتب بیانوي چې ما یو صحابي هم د حضرت عثمان نه زیات نه لیدلی چې پوره خبره کوي، خو هغوی به د حدیث بیانولو نه ویرېده. عمران بن ابان وایي چې یو ځل حضرت عثمان بن عفان
چارندام لپاره اوبه راوغتې، خوله یې کنګاله کړه، په پوزه کې اوبه واچولې، 3 ځله هغوی مخ ووینځلو، لاسونه یې 3 ځله ووینځل او په سر او په دواړو لاسونو تر څنګلو پورې هغوی مسو فرمایل او بیا په خندا شو. بیا خپلو ملګرو ته هغوی وویل چې تاسو مانه تپوس نه کوئ چې ما ولې وخندل؟ نو هغوی چې امیرالمؤمنین تاسو ولې وخندل؟ نو هغوی فرمایل چې ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی و چې هغوی هم دغه ځای کې دغه سره جوخت اوبه داسې راوختې وې او بیا هغوی هم دغه شان او داسې چارندام کړی لکه څنګه چې ما وکړو. بیا هغوی خندلي وو او بیا هغوی صحابهو ته فرمایلي وو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې تاسو مانه تپوس نه کوئ چې ما ولې وخندل؟ نو هغوی عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو ولې وخندل؟ هغوی وفرمیل چې انسان چې کله اودس چارندام لپاره اوبه راغواړي بیا خپل مخ ووینځي نو خدای پاک د هغه ټول ګناه معاف کړي کوم چې د هغه د مخ نه شوي وي. بیا چې کله خپل لاسونه وینځي نو علم هم داسې وشي او چې کله بیا هغه په خپل سر مسح کوي نو بیا هم داسې کېږي او چې کله هغه خپل خپې پاکوي نو بیا هم داسې وشي. نو دا وړومبی روایت په اصل کې خو د چارندام والا روایت سره بیانېدل پکار خو بهرحال اوس بیان شو. د حضرت عثمان د ودونو او د اولاد باره کې چې کوم روایتونه دي نو د هغې مطابق حضرت عثمان 8 ودونه کړي وو. دا ټول ودونه د اسلام قبلولو نه پس هغوی کړي وو. د هغوی د ازواجو او د اولاد نامې داسې دي: حضرت رقیه بنت رسول صلی الله علیه وسلم، د هغوی نه د هغوی زوی عبدالله بن عثمان پیدا شوی وو. حضرت ام کلثوم بنت رسول صلی الله علیه وسلم، د حضرت رقیه د وفات نه پس حضرت عثمان دوی سره واده کړی وو. حضرت فاخته بنت غزوان، دا د حضرت عتبه بن غزوان خور وه او دوی نه د دوی زوی پیدا شو چې نامه یې عبدالله وه او هغه ته به عبدالله الاصغر ویل کېده. عبدالله الاصغر ویل کېده. حضرت ام عمرو بنت جندب اسدیه، د دینه عمرو، خالد، ابان، عمر او مریم پیدا شوی وو. حضرت فاطمه بنت ولید مخزومیه، دینه ولید سعید او د ام سعید ولادت شوی وو. حضرت ام البنین بنت عینیه بن حسن هزاریه، د دینه د دی زوی عبدالملک پیدا شوی وو. حضرت رمله بنت شیبه بن ربیعه، دینه عایشه ام ابان ام عمرو پیدا شوی وو. حضرت نایله بنت فرافسه بن احفظ، دا مخکې عیسائی وه خو د رخصتۍ نه مخکې د اسلام قبول کړی وه او ښه مسلمانه ثابته شوې وه. دینه د دوی لور مریم پیدا شوې وه. دا ویل کېږي چې یو زوی انبسم پیدا شوی وو او چې کله د حضرت عثمان شهادت شوی وو نو هغه وخت د یو روایت مطابق د هغوی د 4 ازواج هغې سره وو: حضرت رمله، حضرت نایله، حضرت ام البنین او حضرت فاخته. او د یو بل روایت مطابق د محاصرې په ورځو کې حضرت عثمان حضرت ام البنین له طلاق ورکړی وو. د معرفت وي چې پې د ښه او د بد تمیز کېږي. دا نور په هغو کورونو کې وي چې په کومو کورونو کې سحر ماښام د خدای پاک ذکر کېږي. هلته چې کوم خلک اوسېږي که هغه سوداګران دي که د هغوی کورونه واړه دي خو یو ورځ به خدای پاک د هغوی کورونه لوی کړي. نو د دغه قرآن چا چې دا قرآن جمع کړی دی هغه حضرت ابوبکر صدیق دی، بیا حضرت عمر، بیا حضرت عثمان د دې اشاعت کړی وو، چاپ کړی وو، خور کړی وو. بیا حضرت علی چې د هغې په ذریعه رښتوني روحاني علوم دنیا ته رسېدلی دي. حضرت خلیفة المسیح وایي چې ما هم پخپله بغیر د څه واسطې نه حضرت علي نه د قرآن ځینې معارف زده کړي دي. خدای پاک بیا حضرت خلیفة المسیح فرمایي چې خدای پاک په دغه
رکوعونو کې دا هم ویلي دي، په دغه رکوع کې دا هم فرمایلی دي چې په انصار کې به خلافت نه بلکې مهاجرینو کې وي. بیا دا هم ویلي دي چې د دې مقابله مسلمانان به هم کوي او کافران به هم. د حضرت ابوبکر مخالفت هم هماغه شان شوی و. ځینې خلک د خلافت قایلان نه وو. خدای پاک د دواړو مثال ورکړی دی چې ځینې خلک دي چې هغې چې کوم د اوبو قطرې وي هغه هم اوبه ګڼي او به ځینې هغه دي چې شریعت په سمندر کې به وي خو بیا به مقابله کوي. نو هغوی وایي چې انجام دا و چې چرند و پرند به د دوی غوښه خوري. او خلفای راشدین کې د حضرت ابوبکر لپاره ډېر مشکلات وو. لښکر هغوی حضرت اسامه سره روان کړی و او دلته دېخوا په عربو کې ځای په ځای بغاوت خور شوی و. مکې کې هم خلک بغاوت ته تیار وو. خو هلته یو هوښیار تن ورسېده چې تاسو په ایمان قبلولو کې د ټولو نه وروسته وئ، اوس په ارتداد کولو کې به د ټولو نه مخکې کېږئ. نو په دې هغې منې شوي وو. بیا هغې فرمایي چې اذا فریق منهم موردون چې د کوم ډلې ذکر راغلی دی نو هغه نه د حضرت ابوبکر په زمانه کې، نه د حضرت عمر په زمانه کې، نه د حضرت عثمان او د علي په زمانه کې، بلکې یو زمانه کې هم چېرته کامیابه شوی نه دی. او چې کوم د بله ډله چې سمینا و اطعنا والا ده نو دی همیشه کامیابه پاتې شوي دي. ځکه قرآن فرمایي چې اولئک هم المفلحون. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې زه خو دې نه خبر یم چې یو تن مؤمن او مسلمان نشي جوړېدی تر څو چې ابوبکر عمر عثمان علي رضوان الله علیهم اجمعین په شان رنګ پکې پیدا نشي. دوی به د دنیا سره مینه نه کوله بلکې دوی خپل ژوند د خدای پاک په لاره کې وقف کړی و. بیا هغوی فرمایي چې دا عقیده لرل ضروري ده چې حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه، حضرت فاروق عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت ذوالنورین رضی الله تعالی عنه یعنی حضرت عثمان، حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه دی په واقعي طور په د دین کې امین وو. ابوبکر رضی الله تعالی عنه د اسلام آدم ثانی دی. همداسې حضرت عمر فاروق او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهما که د دین رښتونی امینان نه وي نو نن به موږ لپاره ګرانه وي چې د قرآن یو آیت موږ د خدای پاک له طرفه ویلی شو چې دا دی. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې قسم مې ده په خدای چې خدای پاک شیخین یعنی ابوبکر عمر او دریم یعنی ذوالنورین دي کې هر یو د اسلام دروازه او د خیر الانام محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم د فوج یوه د ړومبي صف دسته جوړه کړې وه. نو کوم تن چې د دې د عظمت انکار کوي هغه د دې قطعي دلیل حقیر ګڼي او دې سره د ادب سلوک نه کوي بلکې د دې تذلیل کوي، هغې ته بد رد ویلو ته تیار وي او اوږده ژبه د هغې خلاف راوباسلي. نو د دې ټولو د بد انجام او د ایمان د سلب کېدو ویره زه لرم. او چا چې دې له تکلیف ورکړو په دې باندې لعنت ویلی دی او بهتانونه پرې لګولي دي نو د زړه سختي او د رحمان خدای غضب د دې انجام بیا ګرځېدلی دی. زما د بار دا تجربه ده او زه په جار د دې اظهار ما کړی دی چې دغو ساداتو سره بغض و کینه لرل د برکتونو ظاهروونکي خدای پاک سره د ټولو نه زیات د قطع تعلق سبب دی. او چا چې دې سره دشمني کړې ده نو په داسې تن باندې د رحمت او د شفقت ټولې لارې بندې کړې شي او په هغه باندې د علم او د عرفان دروازې نه پرانیستلی کېږي او خدای پاک هغې د دنیا په لذاتو او په شهواتو کې پرېږدي او د نفساني خواهشاتو کندې ته هغې وغورځوي او د خپلې استانې نه هغې لرې کړي او محرومه کړي. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس چې د اسلام څه شوي وو، اسلام چې څه کېدی شو نو هغه څه چې شوي وو نو هغه د دغو دریو اصحابو په برکت شوي وو یعنې د حضرت ابوبکر عمر او د عثمان. بیا فرمایي چې حضرت مسیح علیه السلام د اهل تشیع ذکر کوي او فرمایي چې موږ ستاسو د کنځلو څه ګیله وکړو ځکه چې تاسو خو صحابهو ته کنځلې کوئ، خو
تاسو خو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته هم تاسو هغې په لعنت یادوئ او دا خیال کوئ چې د خدای پاک په کتاب کې څه زیات یا کم کړی شوي دي دا وایي چې دا بیاض عثمان دی او د خدای پاک له طرفه نه دی نو تاسو اسلام داسې ګڼلی دی لکه چې وچه ځمکه وي او د شنکي نه خالي ځمکه وي اوچه یعنی د خدای پاک د مقربانو نه خالي ده دا ځمکه بیا فرمایي چې کم عزت دی چې ستاسو په لاسونو کې پاتې دی یا د حد نه تېروتلي یو بیا هغوی فرمایي چې زما د رب له طرفه د خلافت باره کې د تحقیق له رویه ما له تعلیم راکړی شوی دی او د محققینو په شان زه د دغه حقیقت جبرتیا ته رسېدلی یم چې زما رب په ما باندې دا ظاهره کړی چې صدیق و فاروق و عثمان رضی الله عنهم نیکان او مؤمنان خلک وو په هغه خلکو کې شامل وو چې خدای پاک منتخب کړي وو او د خدای پاک عنایتونو لپاره خاص کړی شوي وو او اکثر صاحبان معرفت د هغوی د محاسن و شهادت ورکړی دی او هغوی د لوی خدای خوشنودۍ له خاطره وطنونه پرېښي وو د هر جنگ په بټۍ کې هغوی داخل شوي وو او د اوړي د غرمې چې کومه ګرمي وي او د ژمي د شپو چې کوم یخوالی وي د هغې پروا نه وه کړې بلکې د زلمو په شان د هغوی د دین په لار باندې روان وو خپه نه را او د خپلو د پردو طرف ته هغوی نه مایل شوي د خدای پاک له خاطره رب العالمین له خاطره هغوی هر څه پرېښي وو او د هغوی په اعمالو کې خوشبویي دی او د هغوی په افعالو کې خوشبویي دی او دا هر څه د هغوی د مراتبو باغاتو د هغوی د نیکۍ د ګلستانونو طرف ته رهنمایي کوي او د هغوی باد نسیم د خپلو خوشبویناکو چپو سره د هغوی د اسرارو نه موږ خبروي او د هغوی انوار سره د خپله پوره ځلا په موږ باندې ظاهریږي نو تاسو د هغوی د مقام د ځلا د هغوی د خوشبویي نه هغوی معلومه کوي او تعدي مه کوئ او د بدګمانۍ پیروي مه کوئ او ځینو روایتونو باندې تکیه مه کوئ په ځکه چې هغې کې ډېر زیات زهر او ډېر زیات مبالغه شوې ده هغوی دا قابل اعتبار نه وي په دې کې ډېر روایتونه داسې دي لکه چې بربادونکي سیلۍ وي او باران وي چې پکې بجلی پړکېږي نو خدای پاک نه وویریږئ او دغه روایتونو پیروي کوونکو کې مه شاملېږئ حضور فرمایي چې دې سره د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ذکر ختمیږي د حضرت عمر انشاءالله ذکر باندې شروع کېږي او حضور فرمایي چې یو خو بننزه د الاسلام چې کوم د قرآن سرچ نوی ویب سایټ وړومبی ورژن تیار کړی دی holyquran.io نو دا د الاسلام نه به دا بیل دا ویب سایټ کتلی کېدی شي او دې کې د کم صورت آیت لفظ یا د مضمون د عربي انګریزي یا په اردو کې یو نوی سرچ انجن په ذریعه به د دې تلاش پکې کېدی شي لټول کېدی شي پکې د دې لټون پکې کېدی شي په دغه ویب سایټ کې او د لټون نتیجې د احمدیانو د غیر احمدیانو ترجمو سره هم دا کتلی کېدی شي او د هر آیت سره د دې تفسیر مضمونونه چې کوم متلقه آیتونه دي هغه هم کتلی کېدی شي نور مواد باندې هم کار جاري دی او انشاءالله د بله برخه به د انګلستان جلسه سالانه سخت کال 2021 پورې به تیار شي انشاءالله دین علاوه الاسلام ویب سایټ باندې د قرآن اورېدو ویلو او د سرچ کولو ویب سایټ د readquran.app د دې هم نوی ورژن تیار کړی شوی دی چې پکې د انګریزي تفسیرونو سره سره د تفسیر صغیر نوټس انګریزي لفظ بلفظ ترجمه د مضمونونو انډیکس او ډېر نورې ښه مفیدې اضافې چې د هر ورځنۍ تلاوت سره په قرآن کې د قرآن چې کوم د هر ورځې تلاوت دی د لپاره به دا فایده‌مند وي دا شامل شوي دي خدای پاک ته زموږ دعا ده چې دا پروجیکټ د قرآن ښایسته تعلیم په دنیا کې د خپرولو سبب شي او د جماعت خلک د دې نه ښه پوره فایده ترلاسه کوونکي شي او دې سره
حضور فرمایي چې د پاکستان چې کوم احمدیان دي هغې لپاره به هم د دعا خواست کوم خدای پاک د دې حالت بدل کړي او دې لپاره د اسانۍ پیدا کړي همدغه شان د الجزایر احمدیانو لپاره هم چې د دعا خواست کوم چې خدای پاک د دې قدمونه مضبوط کړي او د دې په حالاتو کې هم تبدیلي پیدا کړي حضور فرمایي چې به د ځینو جنازو د وفات یافتګانو ذکر کوم چې جنازې بیان کوو حضور فرمایي چې ډېر زیات درخواستونه راځي نو ګرانه چې د هر چا ذکر وکړی شي او دلته ویلی شي خو بهرحال د یو څو ذکر زه کوم باقي په دې کې ما شامل کړي دي نامې که نه اخلم هغه هم پکې شامل دي خدای پاک دې ټولو سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي د چا چې به ذکر کوم نو زه به هغه ووایم په دې کې مکرم محمد صادق صاحب درګا رامپوري دي دوی د بنګلادیش ډھاکې دي په 14 نومبر 2020 دوی د 51 کال عمر کې وفات شوي دي ان لله و انا الیه راجعون دوی د نورو عہدو نه علاوه تر اوږدې مودې پورې د نېشنل سیکریټري وقف نو په تور باندې هم د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی د واقفین نو او د هغې مور پلار سره د کلاسونو اهتمام لپاره به دوی د لرو جوماتونو باقاعده دورې کولې او باقاعدګۍ سره به دوی جومات ته تله تر څو چې بیمارۍ د لاسه دوی مجبوره شوي نو دوی موسی وو او د دوی په غم ځپلو کې د اهلیې نه علاوه 3 زامن او یوه لور شامله ده بیا بله جنازه د مختاره بیبي صاحبې چې د رشید احمد اټوال صاحب اهلیه وه د دارالیمن ربوه دي د نعیم باجو صاحب د جامعه مبشرین چې پرنسپل دی برکینا فاسو کې د هغې دا خواښې وه په 14 جنوري دوی وفات شوي دي انا لله و انا الیه راجعون د لجنه دارالیمن غربي چې کوم مجلس عامله وه نو په دې کې په مجموعي طور 12 کاله دې ته د خدمت توفیق میلاو شوی په مختلفو ملکونو کې دوی ته د مالی قربانۍ توفیق ترلاسه شوی په لکونو کې دوی له خدای پاک توفیق ورکړی او د مال د قربانۍ وفات نه یو څو ګنټې مخکې چې د دې سترګو کلا وشو نو دوی دا وی چې زما بنګړي چېرته دي او فورا یې خپل زوی ته دا وی چې دا بنګړي خرڅ کا او صدر صاحب له ورکه نو چې هغې ورکړم دا تقریبا د 3.5 لکو روپیو هغه د MTL لپاره د انتظام وکړي ډش ته ولګوي بیا د دوی 2 زامن په کال 1995 کې په جرمني کې د ګاډي په حادثه کې وفات شوي وو نو ډېره په حوصلې دوی دا صدمه برداشت کړې وه او چېرې هم د دغه حادثې ذکر دوی نه کړی نه یې ګیله کړې وه او دا صدمه دوی د خدای پاک رضا ګڼلې وه او برداشت کړې وه د تبلیغ ډېر دوی شوق لرلو جوش لرلو د ربوی خواوشا کې چې کم کلي وو نو تبلیغ لپاره به دوی لرې تلل ته او قرآن سره د دوی عشق په خپله هم د قرآن تلاوت دوی کولو چې باقاعدګۍ سره او د مالي ماشومانو ته به دوی قرآن او یسرنا القرآن ښودلو دي موسیم وو او د غمزپلو کې د خاوند علاوه یو زوی او 4 لوڼه شامل دي 3 لوڼه د دې په لندن کې دي یو په برکینا فاسو کې ده دلته چې کوم د دې لوڼه دي هغوی هم د جومات کار کوي لګیا دي خدای پاک دې مرحومې سره د مغفرت سلوک وفرمایي بله جنازه ده د منظور احمد شاد صاحب چې په 18 جنوري د 82 کالو په عمر کې وفات شوي دي ان لله و انا الیه راجعون د دې په خاندان کې احمدیت د دوی د والد صاحب د حضرت میاں عبدالکریم صاحب چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي وو هغې په ذریعه په کال 1903 کې راغلی وو چې کله حضرت مسیح موعود علیه السلام د کرم دین مقدمې په سلسله کې جهلم ته تشریف وړلی وو شاد صاحب په کال 1955 کې کراچۍ ته کډه وړی وه او بیا هلته هغوی د قائد ضلع کراچۍ په طور د خدمت توفیق هغوی ته ترلاسه شوی او ډېر ښه کار هغوی کولو هلته هغوی په خدای احمدیه کې بیا صدر جماعت ډرګ روډ کالوني او نایب امیر کراچۍ په طور باندې دوی د خدمت توفیق دوی ته ترلاسه شوی وو بیا په کال 1984 کې چې کم وفد چا چې د حضرت خضرت المسیح رابع استقبال کړی وو په سکر کې هغوی په دغه وفد کې شامل وو او تر ایرپورټ روانګۍ پورې دوی هغې سره وو په کال 2010 کې دوی لندن ته کډه وړې وه دلته دوی په بیت الفتوح ډسپنسرۍ کې باقاعده هومیوپیتیک چې کومه ډسپنسري ده هلته به دوی وخت ورکولو تر وفاته پورې دوی سیکرټري تربیت او سیکرټري تربیت نومباین وو
او ډېر دې ته د خدمت توفیق ترلاسه کېدو لګي. او د موسی و د دوی 2 نوسي د او د یو د لور زوی هم دي مربیان دي او دلته په انګلستان کې د خدمت توفیق ترلاسه کوي لګیا دي. خدای پاک دې سره د رحمت در مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. بله جنازه ده د حمید اختر صاحبې چې د عبدالرحمن سلیم صاحب د امریکې اهلیه وه چې په 19 جنوري د 92 کالو په عمر کې وفات شوې ده. انا لله و انا الیه راجعون. خدای پاک مرحومې له تر ډېرې اوږدې مودې پورې تقریبا 50 کاله د لجنه معلّه کراچۍ او په راولپنډۍ کې د خدمت توفیق ورکړی و. د جنرال سکرټري په طور باندې د سرلجنه په طور هم بیا د نګران قیادت په طور هم او خلافت عاشقه وه. ماشومانو ته هم د خلافت سره د اخلاص د وابستګۍ تلقین کولو. ټول عمر د مونځونو او د پابنده وه او تهجد ګزاره وه. قرآن د ویلو او خلکو باندې د ویلو به دوی خاص اهتمام کولو او په خپلو بچو د هغوی ماشومانو باندې د خپلو ماشومانو ته هم دی قرآن ښودلو او دوی ته د عمرې سعادت هم ملاو شوی و. موسیه وه. په غمزپلو کې 15 زامن او 2 لوڼې دي. د دې په اولاد کې ډېر دي چې خادم دین دي. د جومات په مختلفو حیثیتونو کې خدمت توفیق ترلاسه کوي لګیا دي. ډاکټر عبدالسلام صاحب دی، ډاکټر خلیق ملک صاحب دی چې ښه خدمت کوي لګیا دي. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. بله جنازه ده د مکرم ناصر پیټر لوتسین صاحب دی، جرمن احمدي دی چې په 20 جنوري دی وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د دې لور بیانوي چې کال 1983 کې یوه ورځ زما مور پلار د هینوور ښار د مرکزي بازار نه تېرېده چې د دې نظر په یو سټال پرېوتو چې په یو میز مشتمل و په ورباندې یو څو تعریفي کتابونه پراته او د دې میز شاته 2 غیر ملکیان هلکان ولاړ وو او چې دې سره تعارف وشو نو معلومه شوه چې دا د اسلام نماینده جماعت احمدیه چې کومه ده د هغې تبلیغي سټال. نو دوی هغه هلکانو نه سوالونه مو وکړو، لټرچر هم ترېنه واخیستو او دوی د لټرچر لوستو نه پس یو ځل بیا دغه خلکو سره رابطه وکړو، ملاقات وکړو او د 3 واړو احمدیانو دي روټۍ راوښتي وو. د روژې میاشت وه نو په افطارۍ زما روژه ماتي له زما مور پلار د دې کور ته تللي وو نو دوی په فرش باندې یو زوړ اخبار خور کړی وو، روټۍ پرې لګولې وه، روټۍ پې ایښې وه. دغه خلکو په فرش باندې یو زوړ اخبار خور کړی وو، په هغې باندې روټۍ ایښې وه، نور څه ځای ورسره نه و د ناستې په ځمکه. نو دوی وایي چې زما د مور پلار هغه روټۍ ډېره خوښه شوې وه او د نه زیاته د خلکو سادګي او مهمان نوازي دوی محسوسه کړې وه او ډېره زیات ترې خوند اخیستو. دا وایي چې د روټۍ نه پس چې خبرې شروع شو نو بیا تګ راتګ هم شروع شو. یو څو میاشتو پس د مطالعې د تحقیق نه پس هغوی په کال 1984 کې بیعت وکړو، جماعت احمدیه کې شامل شو. دا د اختر موقع و. دوی وایي چې مقامي ملګرو سره محترم ناصر صاحب هم برق ته تللي وو، د بیعت سعادت هغوی ترلاسه کړو. په یو جلسه سالانه باندې دوی ته د تقریر موقع ملاوه شوې وه. دوی وایي چې زما مور مذهب سره خاص دلچسپي لرله او د رښتوني مذهب د تلاش په شوق کې هغوی احمدیت طرف ته مایل شوي وو. بیا د هغې د ژوندي خدای سره ژوندی تعلق هم پیدا شوی و. د دعاګانو د قبولیت نشان هغوی ډېر ځل لیدلی و. خدای پاک هم څنګه نشانونه هغې ته ښیي. وایي چې زما مور د یوې سترګې نه معذوره وه او په کال 1986 کې هغې د جلسه سالانه انګلستان کې شامل شوي وو نو ناڅاپه د هغې بینایي تر سرحده پورې واپس راغله. مخکې خو سترګه د هغې بیخي بنده وه خو بیا همهغه سترګه نه هغې ته لږ ښکارېدل شروع شو. وایي چې چا د یو سترګه بیخي ختمه وي نو هغې لپاره دا خبره د معجزې نه کمه نه ده او دا معجزه د 11 کالو د بینایي نه د محرومه پاتې کېدو نه پسته شوې وه. وایي چې دا خاص د دعا په وجه او جلسې دعاګانو په وجه ماته دا برکت ملاو شوی. بیا په لندن کې یو جرمن احمدي و، ختیجه صاحبه، هغې کره به دوی څارېده. نو وایي چې یو ورځ زما مور پلار د هغې د کور نه د سیل په غرض بهر راغلو نو څه
مخکې تللي وو نو چې واپس یې راتله نو لاره ته نه هېره وه نو چې تیاره زیاته شوه نو پریشاني هم د دې زیاته شوه نو په داسې سړک ولاړ وو چې چېرته ټرافیک ډېر زیات وو هېڅ معلومه ورته نه وه چې چېرته ولاړ یو چې بیا تیاره زیاته شوه او لاره هم ترېنه ورکه وه نو وایي چې زما مور وویل چې راځئ چې دعا کوو او لا د دعا نه فارغ شوي وو چې هغې ولیده چې محترمه خدیجه صاحبه د محترمې خدیجې صاحبې زوم د خپل ګاډي سره د هغې مخې ته ولاړ و دا ویل چې راځئ په ګاډي کې کښېنئ تاسو زه کور ته بوځم نو د دعا د قبلېدو دغه نظریه د دې ایمان نور هم تازه کو تقویت یې ورته وبخلو لایق منیر صاحب د جرمني مربي لیکي چې د دې ټول خاندان احمدي و او هغه به موږ دا وی چې دا واحد جرمن احمدي خاندان دی ډېر اخلاص لرونکي کمګو شریف النفس وو په مالی قربانۍ کې به دوی ډېر وړاندې وو تبلیغي پروګرامونو کې به لیکچرونه ورکول د دې مخې ته به چې کله د حضرت مسیح موعود علیه السلام نامه واخیستې شوه نو د دې سترګې به سرو کې به اوښکې راغلې په یو تبلیغي میټینګ کې دوی د اسلام تعلیمات دومره ښایسته انداز کې وړاندې کړي وو چې یو 70 کالو یو جرمن ماله راغلو دی راته وایي چې ماته د اسلام باره کې چې څنګه معلومات نن ملاو شوي دي دې نه مخکې نو ملاو شوي خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دې اولاد هم د په احمدیت قایم وساتي بله جنازه ده د مکرمې رضیه تنویر صاحبې د کینیډا چې د خلیل احمد تنویر صاحب چې د جامعې د ربوی د جامعې وایس پرنسپل او د سلسلې مربي دي د دې اهلیه وه په 28 جنوري دوی د 58 کالو په عمر کې وفات شوي دي په کینیډا کې سرطان بیماري و دي ته دوی د وړوکوالي راسې د دینی کارونو ډېر زیات شوق لرلو چې دا شوق د دوی تر مرګه قایم و 22 کاله دوی د پاکستان کې د لجنه معامله دفتر کې او د مصباح دفتر کې په مختلفو شعبو کې د محرر اکاونټنټ په تور باندې خدمت دې ته موقع ملاو شوی وه او تر بیمارۍ د خدمت سلسله د دې جاري وه د حضرت چوټي اپا صاحب سره هم دې ته د کار ډېر توفیق ملاو شو د ډېر کار توفیق ملاو شوی او ډېر څه دې زده کړي وو او د هغې د دعاګانو اخیستو دوی ته توفیق ملاو شوی خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي بله جنازه ده د میاں منظور احمد غالب صاحب د میاں شیر محمد صاحب دوده ضلع سرګوده زوی وو په 9 فروری دوی وفات شوي وو انا لله و انا الیه راجعون د دوی مشر ورور ته په کال 1955 کې د احمدیت قبلولو توفیق ملاو شوی وو بیا خپل مشر ورور سره به دوی ربوت ته تله راتله هلته هغوی بیا بیعت کړی وو د دوی زوی بشیر احمد صاحب د بیلجیم لیکي چې د خلافت فدایي عاشق وو او د خلافت په اطاعت کې به دوی هېڅ توجیه نه کوله بلکې منوان به دوی ګڼل چې عمل پکار دی حضور فرمایي زه په ذاتي طور ما دې پېژندو دي یقینا په اخلاص په وفا کې د جومات خدمت کوونکي مو د خلافت اطاعت کوونکي مو دین به دوی په دنیا باندې مقدم لرلو د دین خادم وو مهمان نواز وو انتهایی درویشانه طبیعت لرلو غریب پرور او ملل نثار او ډېر شفیق او د هر چا خوښ وو د خدای پاک په فضل دي ته د خدام الحمدیه په ضلع کې هم بیا انصار الله په ضلع کې هم په جومات کې د ضلع په سطح باندې د سیکرټري مال او د سیکرټري وقف جدید او سیکرټري تحریک جدید په تور باندې د خدمت توفیق ترلاسه شوی په سرګوتۍ کې او ډېر په ښه رنګ هغوی د خدمت ترسره کړی دی د دوی یونیورسټۍ مربي سلسله دي سفیر احمد چې نن سبا دلته په پی ایس کې کار کوي لګیا دي خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي بله جنازه ده د محترمې بشرا حمید انور ادني صاحبې چې د حمید انور صاحب ادن یمن چې کوم دی د ایم ټي ای زموږ کارکوونکي رضاکار مکرم محمد احمد انور صاحب د دې والده وه او د منیر احمد اودی صاحب د ایم ټي ای ډایرکټر پروډکشن د هغې د خواښې وه په 14 فروری دوی وفات شوي دي د 69 کالو په عمر کې انا لله و انا الیه راجعون دوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صحابه او د حضرت حاجي محمد دین صاحب د علوي او د حضرت حسین بیبي صاحبې نوسۍ وه او د ایم ټي ای کې هم دې ته د کار توفیق ملاو شوی و د لقاء مع العرب پروګرام ټوله ډیټا ټرانسفر کولو کې دې ډېره اوږدې مودې پورې کار کړی و
او ورسره په العربیه کې هم دی خدمات ترسره کول. هر قسمه جماعتي خدمات کولو کې به دی خوشحالي محسوسوله. ډېره صابره شاکره ښځه وه. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. بله جنازه ده د محترمې نورالصبا ظفر صاحبې چې د محمد افضل ظفر صاحب چې د سلسلې مربي دي په الډوراډو کینیا کې په 25 مارچ دی وفات شوي دي د 62 کالو په عمر کې. ان لله و انا الیه راجعون. دی د مولانا محمد سعید انصاري صاحب مرحوم سلسلې مربي د دوی ټولو کې کشر لور ده. او نسیم باجو صاحب مرحوم د انګلستان د هغې خاوند میا محمد افضل د دې خاوند محمد افضل صاحب لیکي چې د خدای پاک په فضل 15 وخت مونځونو پابنده وه، تهجد ګزاره وه او باقاعدګۍ سره هره ورځ دوی د قرآن تلاوت کولو. په دعاګانو باندې ډېر زیات دوی یقین لرلو. په خپله به هم دوی هر وخت دعاګانې کولې او ماشومانو ته به هم همیشه د دعاګانو تلقین کولو او باقاعدګۍ سره به دوی خطبې اورېدې د وخت د خلیفه او بیا وروسته د ماشومانو تربیت لپاره په خپله به هم دوی چې کوم خاص نکتې به وي هغه به هغې ته هغې ویلې. او حدیث تاریخ او د سلسلې کتابونو نه به ایمان افروزه واقعات به دوی ډېر زیات ماشومانو ته اورول او همیشه د دین د خدمت او د خلافت سره د وابستګۍ به دوی تلقین کولو. د خدای پاک په فضل موسیه وه. د چندې په ادایګۍ کې انتهایی باقاعده وه. هر مالی تحریک کې به دوی برخه اخیسته. مهمان نوازۍ کې خدای پاک دوی له ډېر زیات د قلب وسعت ورکړی و. دا به وی چې دوی وایي چې خدای بخلی سره زما د 20 کالو رفاقت و او په دې کې دوی ډېر زیات همدردانه او قابل تعریف دی پاتې شوي. د رفاقت قابل تعریف پاتې شوی دی. حضور فرمایي چې ظفر صاحب چې کوم لومبۍ اهلیه وه دا په یوه حادثې کې په فجي کې چې کله دوی مبلغ ول د شهیده شوی وه د 4 ماشومانو سره 3 لوڼه او 1 زوی و. نو هغې سره شهیده شوی دا د دې سره د دې دویم واده و د ظفر صاحب او د دې چې کومه لومبۍ اهلیه وه نو د هغې 2 لوڼه پاتې وو. نو هغې له هم دوی د میندو په شان مینه ورکړې وه چې د ماشوم جنکو په خپله هم د دې اظهار کړی دی چې هېڅ موږ ته احساس کېدو ته نه پرېښی چې زموږ مور نه ده. همیشه ښه تربیت کړی دی. سبق یې پرې ویلی و. صرف دا نه چې ماشومانو سره ښه سلوک کړی و بلکې ظفر صاحب وایي چې زما چې کوم سابقه سسرا زما چې کوم سابقه خرګنۍ وه هغې سره هم دوی دومره ښه سلوک کولو چې هغه د هغوی هم دا ډېره خوښه وه. او د دې لور دا وایي چې زموږ ژوند کې چې کله نه دي راغلی دي نو یوه رڼا یوه سهاره او یو شفیقې مور په طور باندې دي راغلي وو او موږ له هغه مینه راکړې وه چې موږ چې چېرې موږ ته خپله د حقیقي مور کمی نه محسوس شوی. او د دوی یوه خپله لور هم وه خو په درې وړو ماشومانو کې دوی چېرته فرق نه و کړی. بې نفسه ډېر ایثار لرونکی د خدای پاک په ذات باندې توکل خلافت احمدیه سره د وابستګۍ او د مذهبي تعلیماتو د پابندۍ تلقین به دوی موږ ته کولو. همیشه د رشتو د عظمت او د صله رحمۍ درس به دوی ورکولو. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. بله جنازه ده د سلطان علي ریحان صاحب چې والد صاحب دی د محمد احمد نعیم صاحب د مربي سلسله د مرکزي عربي ډیسک UK چې په 26 مارچ د 83 کالو په عمر کې وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. محمد احمد صاحب لیکي چې زما والد صاحب زما تره په خپله تحقیق کړی په کال 1958 کې او بیا یې کړی و. دې نه پس ته وایي زموږ تره په خپله تحقیق کړی په کال 1958 کې او بیا یې کړی و. نه پس زموږ پلار ته هغوی تبلیغ کړی په جلسې باندې ربوی ته رالېږلي وو. 2 کتابونه لوستو نه پس د دې پلار هم د خدای پاک په فضل بیعت کړی. بیا وایي چې د بیعت نه پس د 2 وروڼو ډېر مخالفت شوی د قتل کوششونه هم شوي خو خدای پاک دې محفوظه ساتلي وو. مولیان به کلي ته راغله او دا به خلکو ته وایي چې تاسو نه دا 2 هلکان نه وژلي کېږي خو بهرحال خدای پاک به د دې په خپل حفاظت فرمایلو. او دې نه باوجود دوی غیر حمدیان چې کوم خپلوان وو د کلي خلک به هغوی سره تر اخره پورې دوی تعلق ساتلی وو. د دشمنانو باوجود د هغوی سره ښه سلوک کولو. د دوی 2 زامنو 6 لوڼه وو. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي.
محمد احمد نعیم صاحب خپل د پلار جنازې ته ملانړی شو. بیا بله جنازه ده د مولوي غلام قادر صاحب مبلغه سلسله وقف زندگی آف کالا بند ضلع راجوري د جموں کشمیر صوبه ده چې په 26 مارچ د 55 کالو په عمر کې دی وفات شوی دی. انا لله و انا الیه راجعون. د دې په خاندان کې احمدي د دې د نیکه مکرم بهادر علي صاحب په ذریعه راغلی و. د دې د خاندان 14 کسانو د دې د خاندان 14 کسان د خدای پاک په فضل دا د جماعت په خدمت کې مصروف دي. د مبلغ په تور د 14 کاله شپږ میاشتې دې ته د خدمت توفیق ملاو شوی و. د دوی تقرر چرته هم شوی نو ډېر په روڼ تندي او په پوره مهنت او په شوق دوی د تعلیم او تربیت ذمہواري به تر اخره وخت دوی پوره کړې. د تبلیغ هنر دوی ډېر ښه لرلو. د تبلیغ په میدان کې چې کومې پریشانۍ او مخالفتونه به راتلل ډېر په نرمه به دوی دغې مقابله کوله. ډېر صابر، شاکر، کناچار او نرم مبلغ و. د غمزپلو کې د اهلیې نه علاوه 3 زامن او 2 لوڼه شامل دي. یو زوی بشیرالدین قادر په جامع احمدیه قادیان کې په آخري کلاس کې زیر تعلیم دی. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. بله جنازه ده د محموده بیگم صاحبې چې د محمد صادق صاحب عارف درویش قادیان اهلیه وه. په 1 اپریل د 85 کالو په عمر کې د زړه حرکت بندېدو په وجه وفات شوی ده. انا لله و انا الیه راجعون. دوی د حضرت قاضي اشرف علي صاحب رضی الله عنه د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي د علیپور کھیڑے ضلع مینپور د UP صوبې نوسی او د قاضي شادبخش صاحب مرحوم لور وه. د دې واده محمد عارف صادق صاحب درویش مرحوم سره شوی. د دوی د درویشۍ دور خپل خاوند سره ډېر په صبر او په شکر تېر کړی و. که د فاقو وخت هم راغلی نو همیشه دوی د صبر نمونه ښودلې وه. او چېرې هم د چا مخې ته دوی د تنګدستۍ اظهار نه و کړی. د منځونو پابنده وه، بلکې په مرض الموت کې هم به دوی ډېره ناکلاره وو. منځونو لپاره ډېر اهتمام به دوی کولو. د قرآن د تلاوت هم په چندو کې ډېره باقاعده وه. خلافت سره به دوی انتهایی تعلق لرلو. د ماشومانو ته هم په دغه حواله دوی تلقین کولو. دوی موسی وو. په غوزپلو کې 3 زامن او 2 لوڼه شامل دي. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. بله جنازه ده د خالد سعدالله المصري صاحب د اردن چې 13 ورځو کې د 80 کالو په عمر کې وفات شوی دی. انا لله و انا الیه راجعون. دی په خپل خاندان کې لومړی احمدي وو. ډېر مخلصه، د منځونو پابند، د چندو کې دی ډېر باقاعده وو. د جومات د نظام پابندي کوونکي وو. ډېر ښه اخلاق دی لرلو. مهمان نواز و، خوش اخلاق او ډېر یخ طبیعت دی لرلو. کمګو وو. دې لپاره به د وخت د خلیفه خبره د قول فصل حکم لرلو. او د MTA او په خاص طور د جمعې خطبه به دوی ډېر په باقاعدګۍ اورېده. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. بله جنازه ده د مکرم محمد منیر صاحب د دارالفضل ربوی چې په 1 اپریل د 73 کالو په عمر کې وفات شوی دی. انا لله و انا الیه راجعون. په کال 1902 کې دوی د حضرت المسیح ثالث رحمه الله تعالی په لاس باندې بیعت کړی و. د دې باقي خاندان احمدي نه و، نو د دې په وجه هغوی ډېر ځل په دې باندې تشدد هم کړی چې دوی د احمدیت پرېږدي. او بلکې کال 2003 کې دوی ته دا هم پیشکش شوی و چې که تاسو احمدیت پرېښودو نو موږ به تاسو له دومره څه درکړو چې ستاسو ماشومانو ته به هم د ګټې ضرورت نه وي. خو دوی بیا هم په احمدیت قایم وو. د دې لور قمر منیر صاحبه دلته زموږ د وقف زندگی کارکوونکي د اسلام آباد دي. د هغې اهلیه ده او یو زوی د دوی طاهر وقاص دی. هغې هم وقف زندگی دی. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. حضور فرمایي چې ډېر نیک او مخلص وجود وو. همیشه به مسکا وه د دوی په مخ باندې. چېرې به هم غوسه دوی نه کوله. 15 وخته د لمونځ التزام به دوی کولو. په وخت به دوی د ټولو چندو ادایګي کوله. د دوی خپلوان دي حافظ سعید الرحمن صاحب. هغوی دا وایي چې زما پلار دې ته کار ښودلی و، ځکه چې غیر احمدیان چې کوم د دوی خپلوان وو هغوی به دې سره ښه سلوک نه کولو. نو د دوی والد له دې راغلی وو چې جوخت د هغې دوکان و.
په خپل دکان باندې دې ته کار ښودلی او بیا د دې په کور کې دوی اوسېده او ډېر باقاعدګۍ سره به دوی لمونځ لپاره جومات ته تله او په مخکیني صفونو کې به دوی ناست وو. بیا د تبلیغ دوی ته دومره شوق پیدا شوی و چې خپلې اهلیې سره به اکثر دوی د ربوې سره چې کوم جفت کړلی به هلته به تله تبلیغ له. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. بله جنازه ده د ماسټر نذیر احمد صاحب د دارالبرکات ربوی چې په 4 اپریل د 80 کالو په عمر کې وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. د دې په خاندان کې احمد د دې د والد میاں عمرالدین صاحب، مرحوم ابن میاں کرمالدین صاحب او داتا زید کا ضلع سیالکوټ په ذریعه راغلی وو. دوی د 15 کالو په عمر کې رهنمایي ترلاسه کړې وه او په کال 1914 یا 15 په جلسې کې دوی د خلیفة المسیح ثاني په لاس باندې بیعت کړی وو. د خوب په ذریعه دوی ته رهنمایي شوې. بیا ماسټر نذیر صاحب چې کله په سرګودۍ کې په 99 شمالي کې چې کله دوی اوسېده نو هلته د هغوی بایکاټ شوی و د سکول د استادانو له طرفه. په دغه سکول کې د دوی زوی چې د 9 کالو و نصیر احمد، نو هغه د هغې ملګری د چاقو په وار باندې زخمي کړی و. په دې باندې هم ماسټر صاحب ډېر د صبر مظاهره کړې وه او د دې دا زوی بچ شوی و، خو بیا د څه موده پسه د تبې په وجه دوی د تبه ورته بیا وفات شو. نو چې کله دا زوی دوی له حد ته کوزول نو ډېر په صبر او حوصله ورته ویلي و چې زه فرمایلي و چې زویه ماته په دې فخر دی چې ته په خپل بدن باندې د جومات د صداقت نښه وړیلی یې. او چې کله په دغه کلي کې دی تر څو چې استاد وو نو هلته د یو معلم یا د مربي ضرورت نه پېښ شوی، دوی په خپله دا کار کولو. بیا د دوی تکرري ربوی سره جوخته شوی وه نو هلته دوی بیا دوی ربوی ته کډه یوړه او بیا هلته دوی خدمت کولو. بې شمېره ماشومانو هلکانو جنکو ته دوی قرآن ښودلی دی. بیا قرآن کریم ترتیل دی زده کړی و د ریټایرمنټ نه پسه د قاري عاشق صاحب نه. بیا په مالی کې به دوی د ترتیل القرآن کلاس هم جاري کړی و. کوشش باید دا و چې یو ماشوم هلک یا جنۍ داسې نه وي چې میټرک یې کړی وي او قرآن ورله نه ورځي، او که داسې به څوک وي نو د هغه کور ته به دوی لاړ او ورته به قرآن ښودلو. ډېر وړوکي باندې دوی تهجد ګزاره وو. او چې کله د کرونا په وجه په ربوی کې پابندي ولګولې شوه چې د 80 کالو نه چې کم زیات خلک د هغې د جومات ته نه راځي نو په کور کې دوی ډېر په اهتمام به لمونځونه او د جمعې لمونځ کولو. د یو خوب په بنیاد باندې دوی ته یقین و چې د 80 کالو په عمر کې به د دوی وفات کېږي، هماغه شان شوي هم شو. بیا او د دوی 3 زامن دي او یوه لور ده شاید. بهرحال 2 چې کوم د دې زامن دي بلکې 3 زامن وقف زندگی دي. یو خو عزیز صاحب دی زمونږ دلته په اسلام آباد کې خدمت کوي لګیا دي. او بل نسیم احمد صاحب دی مربی سلسله په ربو کې، او دریم سید احمد عدل صاحب دی په نایجر کې دی مربی سلسله دی. نو دی تدفین ته راونه رسېدی شو. خدای پاک دی مرحوم سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دوی ټولو لواحقینو له د صبر او حوصله ورکړي او د دوی د نیکۍ د جاري ساتلو ورله د توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر